سعودي عرب د پاکستانیانو د پاره ویزې باندې کړې دي کم کسان چې سعودي عرب ته ځي نو هغو له پکار دی چې خپل ټیکټونه چې دي دا واپس کړي. نن سبا دا قسمه پوسټونه چې دي دا ډېر زیات چلیږي. ځینې کسان وایي که وی نه ولی نو دومره کاله چې دی بینډ کړی به یې د سیټ به تاسو ته دا پوسټ هم ښکارږي. نن سبا دا پوسټ چې دی ډېر زیات په سوشل میډیا باندې وایرل دی. په دې کې 14 ملکونه چې دي دا ورکړي دي او په دې کې د پاکستان نوم چې دی دا هم موجود دی. نو ځینې کسان وایي چې پاکستان په دې کې موجود دی نو په پاکستان باندې هم دا پابندیانې چې دي دا لګېدلي او دا د 13 تاریخ نه چې دی دا به لګي لکه د 13 اپریل نه چې دی دا پابندیانې به لګي. نو کم کسان چې وایي د دې ځای نه ځي نو هغو له تلم نه دي پکار او د هغه ځای نه به هم ځینې کسان چې دي دا به رالېږي. قسمه قسم پوسټونه چې دي ځینې کسانو کړي دي. نو دا کم پوسټ چې چلیږي نو دا پوسټ چې دی دا پیک دی لکه کم کسانو چې دا ورکړی دی نو دا پیک دی. بل لا کومې خبرې چلیږي نو دغه خبرې چې دي دا هم غلطې دي. د پاکستانیانو دپاره ویزې چې دي دا نه دي بندې شي. د دې ځای نه هر یو کس چې دی هغه سعودي عرب ته تللی شي. بل لا د عمرې ویزې چې دي هغه بندې شوي دي. د عمرې ویزې د دې لپاره بندوي چې نن سبا د حج سیزن دی نو د دې د وجې نه چې دی د عمرې ویزې بندېږي. دا کال په کال چې دی دا بندېږي. دا د جون د میاشتې پورې چې دی بندېږي. لکه د لوی اختر 5مه 6مه یا 8مه 8مه ورځ چې دی د هغې نه وروسته چې دی دا ویزې بیا ازادېږي. چې کم کسان د حج له تلي هغه کسان راواپس شي نو د دې ځای نه واپسي کم کسان چې ځي عمرې له نو هغه تللی شي. د دغې دپاره پابندي د باقي پابندیانې چې دی دا نشته. کمو کسانو چې دا خبرې شیر کړي دا خبرې مکمل پیک دي. که هغه څوک په هره ویزه باندې ځي نو هلته کې تللی شي. خو هلن ساعت چې دی صرف د عمرې د ویزې لپاره د ویزټ ځکه دا کسان هلته کې لاړ شي نو بیا هلته کې رش جوړوي. دوی د عمرې په دغه باندې لاړ شي نو هلته کې حج کوي او دوی هلته کې خپل حساب لګولی. نو د دې د وجې نه دغه عمرې د ویزه چې دا بنده شي ده. باقي ویزې چې دی هغه ازادې دي. کم کسان چې د کار دپاره ځي ټیکټ رالي یا څه کوي نو هغه تللی شي. لکه داسې هېڅ خبره چې دا نه ده راغلې. که په سوشل میډیا باندې کم پوسټونه چلیدل یا چا ویډیوګانې پرې جوړې کړي نو دغه هېڅ خبره هم نشته. او کم پوسټونه چې چلیږي نو دا ټول پیک دي. نور چې دی د پاکستان دپاره ویزې چې دي هغه مکمل کولاو دي. او دا کال په کال چې دی د عمرې د ویزې چې دی دا د دې لپاره بندوي چې هلته کې حج له کم کسان ځي نو د هغې د وجې نه چې دی بیا رش جوړېږي. بل لا ځینې کسان زموږ پاکستانیان خو به تاسو ته پته وي د هغه ځای نه چې دی هم په غلا باندې ځي. دغه شان د بنګالیان شو دا نور ملکونو والا شو نو دا هم ځي. نو د دې د وجې نه چې دی رش جوړېږي نو د عمرې د ویزې چې دي او د کار د ویزې چې دي دا د دې د وجې نه بندې کړي. باقي ویزې چې دی هغه کولاو دي او کومې خبرې چې چلیږي دا پیک دي.